كتاب الجهاد. قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقال الله تعالى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. اولنی نمبر په دې باب کې لازمی خبره چې صرف مخکې ذکر کو نور به په حدیثو کې باس کو د جهاد باب دی. الله جل جلاله فرمای قرآن کې کتب علیکم القتال وهو کره لکم. جهاد په تاسو فرض دی او تاسو بد ګڼئ دی لره. او الله بیا دا فرمای شاید چې یو شی تاسو بد ګڼئ وهو خیر لکم تاسو د پاره ډیر غوره. غیرتی انسان چې کله د آیات واوري نو ته پته لګي چې په دې آیات کې الله جل جلاله څه مراد دی او څه غواړي. اصل کې زمونږ اکثر بچي پیدا شي مونږ ورسره ډېره مینه کوو او چې کله زمونږ دغه بچي غټ شي نو بیا د هغه نه یو کار داسې سرزد شي چې والدین وایي کاش کې چې دا بچی زمان نه وي. یعنی په ماشوموالي کې چې کله دا وړوکی وي نو دا خو وایي دا مور او پلار چې بس زمونږ د سر تاج پیدا شو زمونږ وارث پیدا شو. خو چې کله دغه بچی را غټ شي او داسې کار ته سرزد شي چې د والدینو دپاره د سوچ او د فکر جوړ شي د عزت او د ناموس خبره راشي نو مور او پلار بیا دا وایي چې کاش کې زما دا بچی نه وي. د دې په ځای مې چې یو لور وي دا خبرې به تاسو په خپله معاشره کې اورئ. دغه شانتې موږ دا بد ګڼو چې یاره د الله په لار کې به ځي او شپې به شوګیرې او سړه ډوډۍ به خوري تا ته به څه نه میلاویږي او ته به جنګېږي او مړ کېږي به ستانه به مور او پلار او ستانه به اولاد او ستانه رونې خویندې ستانه به بیبي پاتې کېږي. موږ به ظاهر دا بد ګڼو چې ولې ځي جنګ میدان ته خو که سبا له الله جل جلاله مکه زمونږ په دې علاقو باندې کافرو حمله وکړه او د هغه خونخواران دي بظاهر خدا وایي چې موږ دنیا ته انسانیت ښایو خو که دوی په موږ غلبه وکړه او زمونږ په کورونو رانواته نو که یو غیرتي انسان چې د هغه خور ته لاس ور واچوي مور ته لاس ور واچوي لور ته لاس ور واچوي یا چړه راوالي او د ده بچي په سټ باندې د ده په وړاندې ولګوي نو دا به بیا هلته ارمان وکړي او آسان تکرهو شیئا وهو خیر لکم. بیا به دوی کاش کې چې د دې نه مخکې زه مړ وې نو د مرګ نه خو ښه مرګ د مجاهد دی. حدیث مبارک کې راوشي رسول الله فرمایي صرف دومره تکلیف ورته محسوسیږي لکه یو میږی چې په چک ولګوي یو میږی چې په انسان چک ولګوي. نو په هغه ټیم کې بیا سړي ته پته ولګي چې جهاد څومره لازمي دی او غلبه د اسلام څومره لازمي ده. کله ورته پته لګي. دویم دا ده چې الله جل جلال کله په ورځ د قیامت راشي او د شهید دپاره الله کم پروتوکول کم جنت ورکوي نو په هغه ټیم کې به دته پته ولګي چې هاي په دنیا کې خو د هغې 2 ورځې ژوندون دپاره ما دا بد ګاڼو او ته وګوره دا څومره ښه. نو الله جل جلاله په دې کې ډېر رازونه یې ښودي د غټ تفسیر د آیات غواړي چې الله فرض کړی نو په دې کې به خامخا څه نه څه حکمت پروت وي. نو د دې وای سوال کول دا د مسلمانانو په عاداتو کې نه دا وای سوال کول چې دی دا ملحدین کوي او یا دا چې د چاته د اسلام ذوق او د مزې پته نه لګېدلي. نو کتب علیکم القتال الله وی فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جهاد وهو کره لکم او تاسو دا بد ګڼئ. یعنی طبیعتاً چې انسان کله فکر او سوچ کوي نو دا وایي چې دا جهاد دا ښه نه دی. خو کله چې د زړه په سترګو سوچ وکړي یو به ظاهر سترګې او دماغ دی دا دومره کار نه کوي لکه د دې په مقابله کې چې زړه څومره کار کوي. قرآن کې چې الله جل جلاله کلم ذکر کړلی د سوچ او فکر او د غور نزلې یاد کړلی. اوس وخت کې ساینسدانانو په دې باندې ریسرچ وکړ نو هغه وایي چې د زړه په 4000 مرتبه سنټیګریډ د دماغو نه زیات کار کوي. نو کله چې د زړه په سترګو باندې سوچ وکړی شي نو جهاد دا یو جنتی لار ده او جهاد چې د دې نه بهترینه بله لار نشته. عالم توب ښه کار دی خو جهاد ته نه رسي درس ښه کار دی خو جهاد ته نه رسي. نو په دې غور او فکر پکار دی چې سبا ته کله په موږ باندې کافر غلبه راشي زموږ نه غلامان جوړ کړي لکه څنګه چې اوس وخت کې موږ بیا موږ ارمان وکړو چې کاش کې جهاد وي. لکه نن وخت کې ډیر نوجوان نسل کې دا وایي چې یاره یو لار د جهاد کولاو وي او موږ ته اجازت وي او موږ دې ته تللی وي او بعضې داسې چې د هغه ذهن پرست دی خبیث النفس بې غیرت تربیت یې نه شوی نو هغه باندې ګوري چې جهاد خو ښه کار نه دی.
نو داسې قسمه خلکو سره به بحث مبحث نه کوئ، بلکې داسې خلکو ته چې ګورئ نو په زړه کې بد ګڼئ، په زبان باندې د دیونه تعلق قطع کوئ، ځکه جهاد هغه لار دی چې تاسو ته به اوس په حدیثو کې راشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله باندې په دې لار کې وتل دی او صحابه کرامو د دې لار ارمان کړل دی. نو زمونږ د ایمان او د عمل معیار صحابه دي، مونږ به هغې ته ګورو. بیا الله وایي چې فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. دا په هغه وخت کې چې کله جهاد فرض کفایي وګرځي، چې بعضې خلکو ته اجازت زیو، که څوک زیو که څوک نه زی، نو الله ورته وایي چې فضیلت دی د مجاهدینو په کور کې په ناستو خلکو باندې ډېر لوی فضیلت الله ورکړی دی مجاهدینو ته په دیو باندې. د جهاد ډېر لوی فضیلت دی. موږ په کور کې ناست یو، ما ته یو زګین کې یو کس اعتراض وکړ، مفتی صاحب په دې مسله باندې ما پوهه کا، حدیث مبارک کې خدا راضي چې رسول الله علیه السلام فرمایي تاسو زما یو سنت ژوندی کړئ. دا ډیره مهمه مسله ده ستاسو دپاره، او چې په دې یو باندې ستاسو ذهن خلاص شو، نو زما یقین او امید ده د الله نه چې تاسو به خلک جهاد طرف ته ډیر په ښکلې طریقې راوستی شئ. وی حدیث کې خدا راضي چې من تمسک بسنت عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. زما یو سنت په وخت د فتنې کې ژوندی که د 100 شهیدانو اجر دی. در اصل هغه و طالب العلم. نو ما ته وایي چې حدیث کې خدا راضي، نو اوس که زموږ یو سړی تپوس وکړي چې جهاد ته ولې ځي، کور کې یو سنت ژوندی کا، پنسې د پړکونه اوچتې کا، پټکې په سر کا، لارې په ښی اړخ باندې ځه، د لارې نه بد شیز لرې کوه، غن لرې کوه. ما ورته ویل مال د دغې حدیث نه موږ انکار نه کوو او جواب هم کوو. انکار ته موږ نه کوو، اجر جدا شی دی، یو اجري او یو قدري. یو ته وایي مزدوري او یو ته وایي یو اجرت دی او یو قدر دی. یو ته وایي مزدوري او یو ته وایي پروتوکول. بظاهر که ته وګورې زمونږ د دې صوبه خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی تنخوا چې دا 1 لاک ده، او دلته چې یو فیکټري ده د یو کس، نو د فیکټرۍ والا د ورځې آمدن 2 لاکه دی. خو فیکټرۍ والا راویتو په لار باندې روان دی، په لار کې ورته پولیس مخې ته رال، ورته وایي ګاډی ودره، او د فیکټرۍ والا ورته وایي چې جی ته به نن فیکټري نه کولاوې او نه به دا ګاډی مخکې بوځي بلکې واپس شه، پابندي ده. فیکټرۍ والا ورته وایي وجه څه ده؟ نو پولیس ورته وایي نن د صوبه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی را روان دی، د هغه جلسه او جلوس دی، نه به دکان کولاویږي، نه به لار کولاویږي، نه به سکول کولاویږي، نه به کالج کولاویږي، نه به مدرسه کولاویږي. وزیر اعلی ته تپوس کوي چې حضرت دا فیکټرۍ والا ته تپوس کوي چې د وزیر اعلی تنخوا څومره ده؟ نو پولیس جواب ورکوي چې 1 لاک. اوس دا فیکټرۍ والا ورته وایي زما د ورځې آمدن 2 لاکه دی او زه به فیکټري بندوم د 1 لاک تنخوا والا دپاره. نو پولیس جواب دا ورکوي چې صاحب ستا دا اجرت دی او د وزیر اعلی سره پروتوکول دی. تا اگر که د ورځې 2 لاکه آمدن ګټي او په میاشت کې کروڑ ګټي، لیکن چې کله وزیر اعلی را روان دی د هغه مقام او پروتوکول لري چې ته به لار ته نه راوځي، نو ټیک دی چې تا ته په یو سنت باندې د 100 شهیدانو اجر میلاویږي، دی ته وایي اجر مزدوري. خو د یو شهید پروتوکول چې کم دی مقام، هغه ته په کروڑونو کیربونو سنتو باندې نشي حاصلولی. نو یو پروتوکول دی مجاهد ته چې الله جل جلاله کم پروتوکول ورکوي، هغه پروتوکول موږ په سنتو نشو حاصلولی. پروتوکول لا ده چې که په ورځ د قیامت ابراهیم خلیل الله لار کې ولاړي، رسول الله فرمایي چې زما د امت شهید را رواني، الله جل جلاله ملائکو ته وایي چې ورشه ابراهیم خلیل الله ته وایي چې دا لار کولاو کې زما د محمد د امت شهید را روان دی. نو ابراهیم کم نبی دی؟ خلیل الله دی چې موږ د هغه تابع یو، د انبیاو فلار دی. خو په ورځ د قیامت شهید ته چې الله کم پروتوکول ورکوي، هغه پروتوکول هغه بل چاته نه حاصلېږي. موږ د په زرګونو سنت ژوندي کړي، اډو د سره موږ ته څوک لار نه پرېږدي. نو د هغه دماغ بیا په دې خبره خلاص. بله دا ده چې د شهید د جسم هم پروتوکول دی، ده ته به غسل نه ورکې. او بله دا ده چې شهید جنازه هم پروتوکول دی،
د په جنازه و په دی وجه ودرېږي چې الله ما ته بخشش وکړي. نو دا پروتوکول د یو عالم د یو سنت ژوندي کوونکي تبلیغي په زرګونو کلونو مهنتونو نه حاصلېږي. نو ټیک د هلته حدیث کې مال راغلی چې د سلو شهیدانو اجر دی په سنت ژوندي کولو، خو په کیربونو سنت ته ژوندي که به صورت درته وایم که کیربونه سنت شي او ته ټول ژوندي کې د یو مجاهد هغه پروتوکول او مقام ته په هغې باندې نشي حاصلولی، نه یې پې شي حاصلولی. دا جهاد چې دی د دې په باره کې مختلف تعریفات علماو کړل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اته صحابي راغی تپوس کې د الله رسول جهاد څه شیز دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ان تقاتل الكفار اذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن. کله چې د کافرو سره میلاو شي نو جهاد ورسکوا، مقابله ورسکوا، او په دې لاره کې مخیانت کوو، مه پکې بزدلي ښایه چې د مجاهدینو څخه خیانت وکړي، د هغوی جاسوسي وکړي یا ځان بزدله کړي، شا ورته راواړی لکه نن چې موږ څنګه یو. جهاد خو په اصل کې مشقت ته وایي په لغت کې، او په شرع کې دې ته وایي چې بذل الجهد فی قتال الکفار. خپل پوره طاقت دا د کافرو سره په جنگ کې استعمالول، د هغوی په مخ کې راتلل، بس دا تعریف د ټول نه بهتر دی. د کافر مخې ته برازي جهاد دی ته وایي. نو کم خلک چې د جهاد غلط مطلبونه او مفهومات اخلي، خلک په دې باندې ګناهګار دي چې یاره جي فی سبیل الله لار د تبلیغ دی یا علم دی، ټیک ده دا فی سبیل الله ده، خدا د جهاد هغه یوې لحظې ته دا نه رسي، جهاد یوې لحظې ته دا نه رسي. ځکه بذل الجهد فی قتال الکفار دې ته ویلی شي جهاد، خپل پوره طاقت مصرف کول، ختمول، راغستو د کافر په مقابله کې ودرېدل، جهاد اصل کې بس دې ته وایي. نو جهاد چې کله زمونږ په دې علاقه مثال په طور باندې په پاکستان باندې امریکې حمله وکړه، نو په مونږ باندې جهاد بیا فرض عین دی، خپل دفاعي جهاد به مونږ لړاوه، او گاونډي ملکونو تم که ضرورت زمونږ پیښ شو نو په هغې هم فرض ده په ټولو باندې چې راوځي او زمونږ مدد او نصرت وکړي. او یو دا ده چې مثال په طور باندې یو لوی ځمکه هم د کافرو په قبضه کې، نو په دغه اوقاتو کې په مسلمانانو باندې جهاد فرض کفایي دی چې دوی به د هغوی سره جهاد کوي، به د دوی یو ډله به جنګېږي او د دوی نه به دا ځمکه اخلي. خلک د غلط مفهومات نه بیانوي په دې دور کې چې یاره جي بس امن ښه دی او دا ښه دی او دا ښه دی. ټیک د امن ښه دی که نه، خو امن خو د ایمان لاندې دی چې په کوم ځګین کې السلام علیکم وروسته باب را روان دی، زه به په هغې کې تاسو ته بیا ویم. نو هر یو کس به په جهاد کې څه ناڅه خپله حصه اخلي. अब موږ د حدیثو په ترو یادو، لیکن چې ترسو پورې یو لوی ځمکه د کافرو په قبضه کې، نو د مسلمانانو په ټولي باندې جهاد فرض عین دی. د دې سر ټولې به زیوالته به جنګیږي، د ځمکه به تې اخلي، کافر به ما تحت راولي. خو بس نشته هغه هلته بانې وله ګوري صاحب لیبرل شوی دی، لیبرل شوی نه دی، لغړ شوی دی. راځئ حدیث ته په دې کې مسلې وایو. الفصل الاول عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمائی سوک چی پا اللہ و فرسول ایمان راوڑی منس قائم کی روجہ نسی نو فا اللہ باندی اللہ جل جلالہ باندی فضلن و کرامتن، یعنی دا اللہ فضل و کرم دے چی پاغ لازم دی چی دا انسان جنت تا داخل کی. نور زمان دا اہل سنت والجماعت عقیدہ و نظریہ دادا چی پا اللہ باندی واجب و لازم سسیز نشتا دا طرف دا بندگانونا. جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضی اللتی ولید فیہا، کدا جہاد کے دا اللہ پلا رکیو یا پاغزمک کی ناستی پکمک چی دا پیدا شوے دے. قالوا صحابة ويل أفلا نبشر به الناس قالوا إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. د شهید د پار الله جل جلاله د الله پیغمبر فرمایي په جنت کې 100 درجات دی او د د پار الله جل جلاله
د مجاهد د پاره چې کوم د الله په لار کې jihad وکي دل الله دا مقرر کړل دي. یعنی د مجاهدین د پاره الله جل جلاله اعدها الله للمجاهدین فی سبیل الله. الله د مجاهدینو د پاره د اصل درجه مقرر کړلی چې دا په مابین د اسمان او د زمکې کې څومره فاصله راځي د یوې درجې نه مابین الدرجتین د هر دوه درجو په مابین کې دومره فاصله وس اندازه لګوي چې د شهید به کم مقام په جنت کې چې صرف او صرف په جهاد ول الله جل جلاله دومره سم مقرر کړل نو د به کم حد له جنت او د الله جل جلاله بچای څومره لوی ده. افلا نبشر به الناس دی جمله کې رسول الله ته صحابه چای مونږ په دې خلکو تذیر ورکو چې کته کور کې ناست او کو جهاد کې نو او منز او روزه کې نو تاب الله جل جلاله جنت ته داخلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فوری پس جمله بیا فرمایي چې تاسو خلکو ته دا زیر ورکه ها اخو بیا جهاد ته نزي کې دې چې جهاد ته لاړ نشي. خو زه درته یو خبره کوم چې ګوره یاد ساتئ کوم سړی چې د الله په لار کې جهاد کې داغه دا مقام دی. نو موږ په دنیا کې د سره واجب نه جهاد نه پاتې کیږو دی واجب نه پاتې کیږو زماز مکه دا جیداد دی کاروبار دی بچی دی او د جنت دا څومره لوی لوی مقامونه چې د دنیا زمکه دا خو خاوره ده او د جنت مشک و زعفران داغي په خاورو کې لګېدل سره او سپین زر لګېدل او بیا چې په هغې کې دومره غټه غټه درجه یي د اسمان او ځمکې په فاصلې باندې نو ته سوچ کوه چې دا به څومره یي. فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. پیغمبر وایي کله چې تاسو د الله نه سوال کوئ نو سوال دې د فردوس جنت الفردوس کوئ فإنه اوسط الجنة واعلى الجنة ځکه دا د جنت درمیان دی او دا اعلی جنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی دا د جنت اوسط دی او اعلی جنت دی په جنتونو کې. نو پورا سوال د الله نه کوي دینه څه جمله کوي چې تاسو به دا وایي مثال په تور باندې چې بس زه خو جهاد ته لا نړم او بس ما خو ایمان راوړل دی یو کمره غونتی کې زید راته الله جنت کې راغلی لکه دا بازي د الله د نعمت نه قدر خلک چې دا نیمګړی سوال کوي. زه هم د سړی ته به الله ورکوم چې تاسو ما نعمتونه دومره معمولی ګڼل. نو رسول الله وایي چې تاسو ته بهترین جنت جنت الفردوس غواړئ یعنی تاسو په بهترین پسې تکل او کوشش کوئ. د دې خبرې نه دا اشاره ده اسی فضایل به زویل نه پکار. د خبرې نه اشاره ده چې تاسو د جنت د اعلی مقام حاصلولو کوشش کوئ او اعلی مقام تاسو ته په منځ خو به جنت میلاو شي په روجه به میلاو شي خو ګورې د شهید داغه په شان جنت نه میلاویږي. نو جهاد مپریدئ. وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. په دې د پاسه د الله جل جلاله عرش دی. نو بل اشاره ده چې د الله جل جلاله عرش داغي دیدار او داغي خایست او داغي مقام خو بیل شان دي. نو دا کوم خلکو ته نصیبی جنت الفردوس والا وتا. ومنه تفجر انهار الجنه او په دې جنت نه جاری دي نهرونه د جنت چینه د جنت د دین جاری دي. نو چې ابتدای د دین د ناس په خپل سوچ کوي چرته تازه وبس کو او چرته کوم وبو باندې چې نور لګیدل او ټیم پیاوړیدل خون بدل یو هغه شان مزه نه. نو تاسو هغه اصلي مقام غواړئ چې د کم نه د نورو جنتونو ته نهرونو دا سیزونه راځي. د قشان ته په دنیا کې مونږ ګورو خلک بوج خلیفې لزي چې مونږ یې وایو نو څوک انګلند ته ځي چې هر زلال شموال ته دا وایي نه مو دیداري وکما دې لپاره کوششونه کوي کنه. او ستا چې کوم جنت جنت الفردوس چې د جهاد په درجو باندې حاصلېږي ځان ورته ورسې کوششونه تکل وکړي د الله نه دعاګانې وکړي نو د ټولو نه ښایسته ځای چې هغه عرش دی د هغې دیدار به تار وخت کې. نو موږ خو په دنیا کې دا مثالونه موږ ته مخې ته پراته دي خو موږ وایو یا خو یقین او ایمان مضبوط نه دی او که یقین او ایمان مضبوط نو بیا به یو سړی چرته دا لار نه پرېږدي او په دغې لار کې به تکل او کوشش کوي. وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دا جهاد هغه وخت کې دا نبی علیه السلام ویلي چې کله فرض کفایي شو جهاد او اسلام خور شو
مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. د الله په لار کې jihad کوونکې داغه مثال داسې دی لکه روزه نیونکې منځ کوونکې القائم منځ کوونکې القانت بآیات الله هغه انسان چې رجوع د الله طرف ته کوي عاجزي کوي یعنی عبادت کوي. عبادت اصل کې غلامی ته وایي چې غلامی د الله کوي. الله بآیات الله د الله په آیاتونو باندې سړی عمل کوي چې کوم نه خیراولي پاغه باندې رواني لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. او دا سړی نستړی کوي د عبادت نستړی کوي. تر دا مجاهد داغه پوری دی په دې عبادت کې یعنی په مونږ کې په قیام کې او د الله په آیاتونو باندې په عمل کوونکو کې چې تر څو پوری دار واپس شوی نه. مثال په کور کې وسړی ناز دی شپه به عبادت ټولو کې ورځ به وکي مسلسل د لګیا د عبادت کې. الله دی مجاهد له جهاد اجر خو جدا ور کوي خو د دې سړی په شانتي اجر مول ور کوي. ولی زکا دا سړی چې محفوظ دلته ناس دی د عبادت کوي نو دا د وجد مجاهد نه کوي. کدا مجاهد نه نو د بدلته پر رام باندې عبادت او سجده نه وکړي نو چې څومره اجر دته ده نو دومره اجر الله مجاهد ته ور کوي. حدیث کې راځي چې یو انسان د وجنه چا عبادت وکړو ستا د وجنه تا چاته خلا رو خوده یا د حفاظت ورکو هغه عبادت وکړو هغه ته چې څومره اجر دی دومره تا ته د دې حدیث نه در اصل هغه حدیث ته اشاره ده. وعنه رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل انتدبا دا اصل کی کفالت ضمانت ته وي. انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي ان ارجعه بما نال من اجر او غنیمه او ادخل الجنه. د الله نبی فرمایي کوم سړی چې د الله په لار کې jihad وکړي نو الله د ذمہوار دی. ذمہواری د چا غستی د الله. لا يخرجه الا ایمان بی وتصدیق برسلی. دا سړی نه دی استه د کور نه مگر د په ما یقین دی او زما د رسول په خبرو باندې یقین دی. دوه معنی ټیک دی په ما ایمان دی او زما رسولان رښتونی مني. ان ارجعه بما نال من اجر او غنیمه او ادخل الجنه. الله وی چې د اخرت د اجر سره با ان ارجعه واپس کوم به بما نال شمول ته نال نیلو ینال لینال الله لحومها. صرف اجر به ورته نه میلاویږي بلکې غنیمت به ورته میلاویږي او الله جل جلاله به د انسان جنت تم داخله. نو د کور نه د دنیا خواهش نه دی استه بلکې دا څه شی زیسته دی دا د الله محبت استه دی. او jihad باغ سره کې چې داغه په الله باندې یقین مضبوطی ما مخکیم دا خبره وکړه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لولا ان رجال من المؤمنين لا تتيبوا انفسهم ان يتخلفوا عني. په دې حدیث کې یو مسله د رسول الله یو سریه ده. سریه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په خپل باندې په ویش جنگونو کې ساغسته ده. نو په بعضی اوقاتو کې جنگونه شوي دي او په بعضی کې نه دي شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ني هغه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل باندې مبارک شپږ 50 جهادونو ته خپل صحابه لېږل په خپل باندې نه دی تل. نو دا چې ټول جمع کې دا 3 اتیا د دې حساب راځي. نو کو سوچو تو کی jihad په مدینه منوره کې دا راغلی. په مدینه منوره کې راغلی او په 3 اتیا باندې تقسیم کړه د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مدنی زندگی.
لس کال دي نو غالبا چې دا اته کال جهاد چې کله راغی نو په یو کال کې نبی علیه الصلاۃ والسلام لس اته غزاګانی یعنی اته جهادونو ته خپل صحابه کرام لیږي او په زرګونو صحابه کرام هغه شهیدان شوی دي او کافرانو ختم کړل نو رسول الله علیه السلام فرمایي لولا ان رجالا من المؤمنین یعنی مجاهد ته د مؤمن صفا د نبی علیه السلام په زبان په دې حدیث کې ویل شوی ولنه خبره ده چې جهاد به کم سره دي چې مؤمنی که چرته نوې دا سړي د مؤمنان لا تتیبون پسم ایت خلفوا انی چې دیو به خوشاله نشي د دې زلونه چې دی وروسته پاتې شي زمانه ولا اجد ما احملهم علی او زه طاقت نه لرم یعنی غریبی واوله کی نیزه او تور او دغه شان سرلی به نه و ما تخلفت عن سریه تغزو فی سبیل الله زه په خپل باندې په دی وجه نظم چې دیو ته دیو خوشحالي کی چې دیو jihad تلاړ شي د الله په لار کې jihad وکي نو په دی وجه رسول الله علیه السلام په خپل باندې نه تو د صحابه د زله خیال به سات نو دا د هغه د ایمان حالاتو چې هغه به خپکیده چې موږ د jihad نه ولی پاتې شو والذي نفسي بيده لوددت ان اقتل في سبيل الله نو پیغمبر علیه السلام بیا په خپل باندې وای زما د غزاد زما د رب په ذات قسمی کچرتا زدا خو ملودیت ان اقتل فی سبیل الله چې زه د الله په لار کې شهید کړم شم ثم احیا ثم اقتل بیا ژوندې شم بیا شهید شم ثم احیا ثم اقتل بیا شهید شم بیا ژوندې شم ثم احیا بیا ژوندې شم ثم اقتل او بیا شهید شم نو د الله نبی احیا یو ثم احیا بیا دو ثم احیا یعنی درې کرته د الله په لار کې زه شهید کیږم بیا ژوندې کیږم دین دا څه مطلب راوځي صفا اشاره دار چې نبی د یو لارې ارمان کوي د جهاد خدای الله جل جلاله پورا کړ د تمنا ښا یو خدای چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته زهر ورکړی شوی او د منافقانو يهوديانو د لاسونو د غو شهادت شوی او دا ځان لډیر لوی جهاد دی یعنی یو لوی شهادت دی دویم دا چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په باره کې پیغمبر فرمایلی حسن او حسین څوک د دې سره محبت کوي ازما سره محبت کوي څوک د دې سره نفرت کوي ازما سره بغض او نفرت کوي دومره ورته ګران او که زمونږ په کور باندې یو ډاکو راوړي مثال سي ذهن ته واچوي او زمونږ د بچی په مړی باندې چړه کی دی مونږ ورته وای راشه مان سر کټ که خو زما دا نه خده دا بچی دی دا مو واجب یعنی د بچی قتل په ځای باندې مونږ خپل قتل ته ترجیح ورکو نو زما د نبی وصی حضرت حسین دا په خپل جسم وسغمله او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تمنای پوره کړ چې زه د الله په لار کې شهید شوی بیا ژوندې شم نو دا غا اولاد تمام په کربلا کې خپل سرونه پیش کړو دا تمنای د پیغمبر پوره کړه نو د بچی شهادت د اصل کې د سیدې لکه د پلار شهادت او هغه حضرت حسین په خپل جسم وسغمله او د رسول الله تمنای پوره کړه وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها سهل بن سعد عجیب فضیلت دلته بیانای چې د الله په لار کې دی وش په شوګیر وکړه کنه یوش په د الله په لار کې شوګیر وکړو نو دا د دنیا او سچ په دې دنیا کې موجود دي د دین دا غواره دي اولی به غواره نه تاسو به مخکې ما بین الدرجتين ولا حدیث ولنی کې ویلو وانا انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها غدوه دا سار ته وي یعنی یو سار وقتو د الله په لار کې او روحة دا ماخام ته ماخستان ته وي دا د دنیا او دنیا کې چې موجود دي د دې دوانو نه غوړه دي وان سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ قال سمعت رسول الله يقول رباط یوم ولیلة وشپ یو ورځ د الله په لار کې شوګیر کول خیر من صيام دا غوړه ده د روزي شهرین صيام شهرین د وی میاشتې روزینا وقيامه او دغه شانتی د تهجدنا وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن البتان
مخکې د حدیث جواب پاغه حدیث کې وشو چې کله ماوي چې الله تفکر کې منځونه عبادتونه کینو د دې اجر اول مجاهد تر سې زکه دا هغه د واجب نه دي. نو دلته سلمان فارسی وایي چې کچرته رسول الله علیه السلام فرمایل لا کم سړی چې چوکیداری کوي د الله په